بعضې خلکو له الله رب العزت یوه درجه ورکوي. په معمولي شي باندې الله رب العزت انسان له ډېره عظیمه درجه ورکوي. ګوره حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي 3 کسان داسې دي چې الله رب العزت دغه 3 کسانو ته کله وګوري نو یضحکو الیهم، الله رب العزت د خپل شان موافق وخاندي. مطلب الله رب العزت ډیر زیات خوشاله شي، څنګه چې سړی کله خاندي نو ډیر زیات خوشاله. دغه رنګ الله رب العزت حدیث کې راځي یضحکو الیهم، چې الله رب العزت د 3 کسانو ته وګوري نو الله رب العزت د خپل شان موافق وخاندي. الله رب العزت ډیر زیات خوشاله شي او الله رب العزت ته رضا شي د 3 کسانو نه. هغه 3 کسان کم یو دي؟ معمولی عمل باندې الله رب العزت د انسان رضا کیږي. الله رب العزت د انسان یو درجه ورکوي. الله رب العزت ته چې وګوري الله خوشاله شي، الله ته رضا شي. هغه کم 3 عملونه دي؟ نو ګوره یو آسان عمل چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي اول کس هغه دی چې دا د شپې راپاڅي الله رب العزت ته 2 رکعاته لمونځ وکړي، تهجد وکړي. یو کس هغه دی چې کم د شپې قیام الله رب العزت ته کوي، د شپې په حصه کې راپاڅي دا 2 رکعاته لمونځ الله ته وکړي. نو الله رب العزت د خپل شان موافق اولی اسمان ته د ځمکې اسمان ته راکوشي، اعلان کوي څوک شته چې زما نه څه وغواړي زه ورکوم، څوک شته چې دعا وکړي او زه دعا قبوله کړم، داسې څوک شته؟ نو الله رب العزت یو هغه کس دی چې کله دا شپې راپاڅي او الله رب العزت ته تندی خپل ولګوي، سجده وکړي، الله رب العزت ډېر زیات خوشحاله شي، دومره خوشحاله شي حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت د خوشحالۍ نه وخاندي چې کله دغه کس ته وګوري. یو دا عمل دی، دا څومره اسان عمل دی. دویم د دې نه اسان عمل، دویم عمل لارې چې کله سړی لمونځ کوي په جماعت سره په جمع سره کله لمونځ کوي او دا صفونه جوړ کړي، دی په صف کې ودرېږي، دی صفونه بالکل برابر جوړ کړي، نو الله رب العزت د دې خلکو نه راضي شي. الله رب العزت چې وګوري چې وره ما ته څومره په صف کې ولاړ دي، څومره په ادب ولاړ دي، الله رب العزت د خپل شان موافق وخاندي. الله ته رضا شي چې وګوره څومره په ادب باندې ما ته ولاړ دي، څومره برابر ولاړ دي، سیده سیده ولاړ دي، چپېږي را چپېږي نه، او ما ته سجده کوي، زما مخې ته د غلام په شانتې ولاړ دي. او دا انسان څه کم ښکاري چې ګوره ته په صف کې ودرېږې، ته کله یو له دیکه ورکې، کله بل له په څنګل دیکه ورکې، کله یو عمل کې کله بل عمل کې، خو دې سه مونځ هم ماتېږي. نو چې کله سړی په صف کې ودرېږي نو صف کې به صحیح برابر ودرېږي، نو چې کله په صف کې برابر ودرېږي الله رب العزت د دې کس نه خوشحالېږي. دا د مونځ حصه ده. او چې کله یو مخې ته صف ډکي، بیا پسې بل صف مکمل ډک شي، بیا سړی شاته ودرېږي، 2-3 صفه پرېږدي او شاته ودرېږي، نو دې کې انتهایي عظیمه ګناه ده. تر دومره پورې بعضې خلکو چې مونځ یې هم نه کېږي، بعضې علما وایي مونځ یې هم نه کېږي. نو صف دا د مونځ سره په صف کې به سړی مخکې ودرېږي، مخکې زور کول پکار دي. او موږ څه کوو؟ موږ شاته ودرېږو، زور دې پسې کوو چې شاته ودرېږم نو بیا به ډایرکټ چې مونځ کولی شو ډایرکټ په ځمه. موږ څه خپله زندګۍ کې 10 منټ هم د الله لپاره نشته، زموږ دې زندګي ده. او الله رب العزت څومره خوشحالېږي چې کله ته په صف کې صحیح ودرېږې، کله ته الله رب العزت ته سجده وکړې، نو الله رب العزت د خپل شان موافق وخاندي چې دې بنده څومره خوشحاله کړم. او دریم کس هغه دی چې کله په جنگ کې صفونه جوړېږي او دی په جنگ په صفونو کې بالکل مضبوط ولاړ دی، بالکل برابر ولاړ دی، نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي الله رب العزت ډېر زیات خوشحاله شي. الله رب العزت د دې کس نه راضي شي، دومره خوشحاله شي چې وخاندي چې ګوره دا بنده په خپل مرګ باندې نه دی، خپله اینه تویولو باندې نه دی، اینه تویږي، مخامخ کوپاړ دی، جنګ کېږي، دا بیا هم هغه شانتې په صف کې مضبوط ماته ولاړ دی. الله رب العزت ډېر زیات خوشحاله شي.